ګرانو کتونکو زمونږ په دغه پروګرام کې د شریعت پر اړه کې سوال او د غي جواب کې موږ نه یو ورور تپوس کړی دی او تپوس یا کړی دی د شراکت داري شکم شراکت داری دا هغه په بابت کې تپوس کړی او تپوس یدا سي کړی دی چې مفتی صاحب یو کمپنی دا هغه ته شاید معلومه وي چې مفتی صاحب یو کمپنی دا د سوال لیکل دی استفتاء په شکل کې تپوس یې کړی دی او هغه کمپنی سره ز شراکت داری کوم هغه سره ز چې هغه ته پارټنرشپ ویل کېږي هغه سره کوم او سلام دي شرایط هم لیکلي دي چې هغه سره زما وخت معلوم کړی دی چې تر دومره ټایم پورې بزتا سره کال 2 کال 3 کال زما به د شراکت داری بیا بغې نه پس موت سره جدا کی ګدایم لیکلي دي او زما او داغه په منځ کې منافع ګټم چې کوم د معلوم د خو دا ګټه به د فیصدی په شکل کې فیصدی روپو معلوم روپو په شکل کې بني چې ګټم د فیصدی په شکل کې د دومره ګټه بدستای دومره ګټه بدزمای او دا کاروبار هم حلال کاروبار دی او فزیکلی دا سي کاروبار دی چې هغه په دنیا کې موجود دی حلال د کپڑے د سیمنټ دا سي نول الکترونکس دا سي کار دی حلال کار دی څه خبره پکې نشته دی او دا کمپنی رجسٹر دا منظم اداره دا هغه کې څه خبره نشته کو نقصان راشي په دواړو باندې بچ کوم دی پوره چې څومره مالیت یا دی هغه مطابق به نقصان هم په دواړو باندې په شراکت داري کې راځي دا ټولي خبرې د لیکلي دي نو دغه کاغذ مطابق چې دا کومي خبرې دغه صاحب لیکلي دي او دا صاحب په خپل باندې عالم دین هم دی احتیاطاً یا دا تپوس کړی دی نو دا کوم کاغذ کې چې کوم د خبرې لیکلي دي کاغذ مطابق چیرې کټیم د ور سره معلوم کچ بیا هم جګړه رانه شي او ګټه هم چې د مال مطابق د صرف فیصد په شکل کې اور سره چکم د شراکتداري ادا سي د تاوان هم سره د مال مطابق یا تاوان دی دا کارم جایز دی فزیکلی پاغه کې خارج بهر دنیا کې موجود دی ادارم رجسٹر دا منظم دا نو شرعي توګه باندې دغه رور د پاره جواب دا دی چې دا شراکت دا بالکل دا جایز دی صحیح دی په دې کې دا څه خبره نشته دی چې هغه د شریعت په خلاف باندې بچ شراکتداري د پاره چې کوم یو انسان شراکتداري کاغه د پاره اهم خبره دادي چې دی با ور سره مثال کې تور په یا ور سره مال واچي یا به په مال باندې شریک سره یو کاروبار شروع کړي یا په شریک باندې سره یو عمل کا دواړه بس هغه ګټه دم فیصد په تور باندې معلومه کا نقصان بم د دوی فیصد په نیم باندې یا څومره چې مال یا چولې د مال مطابق کو نقصان راشم هغه په دې باندې راځي صدا سه حرام شرایط و غیرم پاغي کې نی لګولي کارم داسې کار دی چې جایز کار دی څه خبره پکې نشته بالکل دغه شراکت داری د غرور د پاره دغه کمپنی سره چې څنګه د ویلي چې هم دغه سی وی نو بالکل جایز دا په دې کې شرعي توګه باندې اس قباحت نشته اس منع ممانعت نشته دی بالکل دا شراکت داری جایز د غرور د پاره